الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار درود شریف اللهم صل على محمد كما صليت على اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم دا موسی علیہ السلام د مومن چې کوم د قوم فرعون نو داغه نصیحتونه دي خپل قوم ته وقال الذي يغسلي آمن چې ایمان راوړو یا قومي زما قوما اتبعوني زما تابعداریو کوي اهدکم زبو خیم تاسو تا سبیل الرشاد لارا د کامیابی یا قومی ازما قوما انما هذه الحیات الدنیا یقینا دا ژوند دنیا ده متاع لک فیدا وَإِنَّ الْآخِرَةَ يَقِينًا کور د آخرت هي دار القرار ها کور د همیشه اوسېدو ده انما هذه الحیات الدنیا متاع دا تزهید من الدنیا وَإِنَّ الْآخِرَةَ هي دار القرار دا ترغیب الى الاخرت من عمل سیئة دا استخویف او بشارت دیات کی دوار ذکر کئی من عمل سیئتا نغسو چه عملو کی د گناہ فلا یجزا غیت و بدل نشور کولے الا مثلها مگر پا مثل داغی ومن عمل صالحا نغسو چه عملو کی د بدیو د گناہ دنے کیو من ذکر کناری نئی و انساو کا زنانی وهو مؤمن پدا سے حال کی چاغ مومنی فاولائک فزدا کسان یدخلون الجنت داخلی کی با جنت یرزقون رزق بور کول کی دویتا فیہا پدے جنت کے بغیر حساب بغیر د اندازینا بغیر حساب بغیر تقدیر و موازنتن بالعمل دا عمل په مقابله کې بنئ بلکې اضعاف مضاعف وي بیا محاکمه ذکر کوي د دواړو دعوتونو په منځ کې ويا قومي زما قوما مالی صد مال لکم پکې پټ ده مالی ولکم ماو تاسو لرسدي ادعوکم ملن نجات چتا سورا بلما زجنتا وتدعوننی تاسو مارا بلی النار حلاکتا چور دے تدعوننی تاسو مارا بلی لیکفر باللہ چیز کفرکم پاللہ وشرک بیہی اوز شرک جوڑ کم دا بیہی بمعبودیتی دا اللہ دا معبودیت سرا ما غس لیس لی بی علمون چنشتا ماتا پاغی دلیل وانا دعوکم موزرا بلم تاسو الالعزیز الغفار غزات تا چغلبے والا دیو بخون کے لا جرم حق دا خبرا انما تدعوننی الی یقینا ناغس چتا سرا بلی ما حغیتا چی بوتے لیس لہو دعوت نشتاغی تمننا فی الدنیا ولا فی الاخرہ نا پا دنیا کیوں نا پا آخرت دعوتن پا مانا دا استجابتن نا دنیا کی زمونگا مدد کئی او نا آخرت کی زمونگ مننا کئی
وان مردنا یقینا رجوع زمونږه وان مردنا وان رجوعنا او یقینا رجوع زمونږه الله لردا وان المسرفین یقینا مشرکان هم اصحاب النار هم دوی مرګری د اور دي فستذكرون ما اقول لكم زرد چستا سبيات شیا غس چې ما تاسو ته اوس ویل دي ز تاسو ته سم اخرت کې بمدا یاد شي دا خبر وفوض امري لله زسپار ما اخکارنا ټول زما الله لرا ان الله یقینا الله بصیر لدن کده بالعباد فبندگانو فوقع الله سیئات ما مکروا پس بچ کو دلرا الله تعالی د بدو انجامونو هغونا مکرو چې دوی کوم تدبیرونه جوړ کړیو وحاق بآل فرعون سوء العذاب په وست شو په قوم د فرعون ناکار عذاب النار یوردون علیها اور پیش کول کیږي بدوی علیها په دې اور باندې غدو او عشیا سبا او بیگا سبا بیگا په اور پیش کول کیږي دا د مرګ نه وروسته په اور پیش کول کیږي دا عذاب قبر شو و یوم تقوم الساعه ورځ باندې چې قیامت قائم شي ادخلوا آل فرعون يقال لخزنه جهنم د جهنم خازنینو تبویل شي ادخلوا داخل کای آل فرعون قوم د فرعون شد العذاب سخت عذاب تا دا دلیل د عذاب قبر ګورئ چې اوس په اور پیش کول کیږي او بیا چې قیامت قائم شي نو بیا هم دوزخ ته واچول شي سخت ناک عذاب دیو جنا علامہ نصفی مدارک کی ہوئی هذه الآیت دلیل علی عذاب القبر دا آیت دلیل دے پا عذاب قبر قرطبی وی والجمهور علی ان هذا العرض فی البرزخ هذه الآیت تدل علی عذاب القبر اور جساس احکام القرآن کی ہوئی دل على ان المراد النار يردون على غدوم وشيا قبل القيام امام رازی وی وذلك يدل على عذاب القبر وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ پاوکی چې دوی به جګړه کوي په اور کې جهنم کې به یو بل سره جګړه کوي فیقول الضعفاء وکمزور خلق بوئی للذین کسانتا استکبروا چې تکبر کړي مشران ته بوئی ان كنا لكم تبع یقینا منغ استاسو تابع فهل انتم مغنون عنا آیا تاسو د پکوي زمونږه نصیبا سیسا من النار د اورنا د اور صحیح سب موږ نه د پکای قال الذين استكبروا ويا کسان چې تکبر کړي دي یعنی مشران ان کلن فی یقینا موږ ټول په دې اور کیو ان الله یقینا الله قد حکم بین العباد فیصله کړی دا په مابین د بندګانو کې وقال الذين في النار وایبا کسان چې په اور کې دي جهنميان لخزنه جهنم خازنین د جهنم تا ملائکو د جهنم مقرر دی ته وای او دو ربکم او غړی د رب تاسو نه یخفف عنا یوما من العذاب چې سپک کی موږ نه یو ورځ د عذاب یو ورځ عذاب قران لیکسپک قالوا غیب ورتوی ولم تکو تاتیکم آیا نورا غلی تاسو ته رسولکم پیغمبران تاسو بالبينات معجزات سرا قالوا غیب ورتوی بلا ولنا قال فدو ځان د پاره خپل دعاګانې غواړي وما دعاء الکافرین نه د غختنه د کافرانو الا فی ضلال مگر په وخت ضایع کولو کې بس صرف وخت زیاده هیڅ پیدا پکې نشته تسلی نبی علیہ السلام
انا یقینا مونگا لننصر رسولنا خامخا بمدد کو د پیغمبرانو زمونگا والذین دائی کسانو آمنو چی مان راوڑے پی الحیات الدنیا پجند دنیا کی ویوم فاورز یقوم الاشهاد چی گواهان بودریگی حافظ ملیکی یوم دا سورز دا لا ینفع الظالمین چی فیده بنکی ظالمانو تا معذرتم عذر دا غوی عذرون و پیشکی دا باعث پیدا نکی ولهم اللعنت وبادی د پار لعنت ولهم سوء الدار وبادی د پار ناکار کورو ولقد اتینا موسی الهدى بتقی سلام ورکړو موسی علیہ السلام ته هدایت واورثنا بنی اسرائیل الكتاب موږ په میراث کې ورکړو بنی اسرائیل ته کتاب تورات هدن پدې کې هدایت او ذکر نصیحت له اول الالباب خواندانو داخلونو تا مستسلی د نبی علیہ السلام فاصبر صبر کوا ان وعد الله حق یقینا وعد د الله رښتینی دا واستغفر لذنبک بخنه غواړه لذنب امتک د امت د ګناه د پاره وسبح بحمد ربک او تسبیح بیانوا پسنا دربستا سنا بالعشی والابکار بویکا او سبا ان الذين يقينها كسان يجادلون في آيات الله چې اختلاف کوي په آیاتونو د الله کې بغیر سلطان بغیر د دلیل ناتاوم چې دوی تراغلي ان فی صدورهم ندام پسینو د دوی کې الا کبرن مگر لوی ما هم ندی دوی ببالغیه رسیدن کی دی لویتا سینو کی لوی دا ځان ورته لوی ښکار دی لوی تر رسیدې نشي لوی دینا فاستعذ بالله پناه غواړه په الله سره من حال مثل هؤلاء دا شان خلقو نه پناه غواړه په الله سره انه یقینا الله هو السمیع لیدن کې ده البصیر لیدن کې ده هو السمیع لاقوالکم البصیر لافعالکم لخلق السماوات یقینا پیدائش د اسمانونو او د زمکو اکبر او ډیر لوی ده من خلق الناس د پیدائش د خلقونه ولکن اکثر الناس لیکن اکثر د خلق لا علمون پویږي وما یستوی الامان دی برابر روند والبصیر بنا کافر و مسلمان نه دی برابر لکړوند او بنا چې نه دی برابر والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړی او عمل الصالحات نیک اعمال کړي دي ولل مسیء او نه دی برابر بدعمل او نیک عمل نه دی برابر قلیلا ما تتذکرون ډېر لږ تاسو نصیحت اخلئ ان الساعه یقینا قیامت لاتیه خامخراتن کې ده لارې بیا نستا شک پاغي کی ولکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر عاد خلق ایمان نه وروړي لا یؤمنون مان لا یصدقون بها داود سورت وقال ربکم وای رب تاسو دونی دعاګانې غواړې معنا استجب لكم زبمن نستاسكم ان شئتم كخمش قبلهم ان الذين يقينون كسان يستكبرون عن عبادتي چې تکبر کوي د عبادت زمانہ عبادت نه مراد دعا ده ان عبادتي ان توحیدی او عن دعای سيدخلون زردا چې داخل وکم جهنم ته داخرین ذلیلا خدای نه چې دعا نه غواړي خدای غوسه کیږي الله یغضب ان ترکت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب الله غوسه کیږي که ست غواړي نه او انسان غوسه کیږي چې ست غواړي دا فرق دیم داره الله نه چې سغواړ اخلاصيږي ور سره نه او بنده نه چې بار بار سيزونه غواړي اخلاص بنده سره خودم رسنه دریم داره الله نه چې سغواړ الله درته دا نه وای کاروبار خراب پدې او زمون خپل کار نشته
او بنده درته وي کاروبار خراب دی او قیمتي ده څلورم دا دی چې د الله نه غواړي د الله دروازه د الله در هیڅ وخت کې نه بندېږي او د بنده دروازه د شپې بندېږي که شپې د دروازه ور وټپوله بنده ته چې پیسې راکړه نو سم به دې ووایي او الله نه چې د شپې غواړي نو ډېر خوشحالي پنځم دا دی مخلوق نه چې غواړي نو دوه قسمه مخلوق وزیر اعظم نه 10 روپۍ غواړي ورسې چې 10 روپۍ را سخت درته غوسه کېږي ولې وایي ما ته وګوره 10 روپو ته وزیر اعظم نه خلک لوی لوی څیزونه غواړي هغه لږ څیز غوسه کېږي او یو دیاړي مار له ورچه ورته وایي چې 15 لکه روپۍ د خدای په رضا راکړه نو هغه درته غوسه کېږي ما له وګوره 15 لکه تاسې په دې پوه شئ او الله نه که لږ څیز غواړم خوشحالېږي او که لوی څیز دی لوی نه لوی څیز دی غواړم خوشحال تاسې په دې خبرو پوهېږئ که نو چا نه غوښتنه ښه شوه الله نه ځکه وایي وقال ربكم ادعوني استجب لكم وای رب ستاسو مانه غواړئ زه مننه کوم ستاسو هغه کسان چې تکبر کوي زما د عبادت ناظر دا چې داخل به کم جهنم ته داخلین ذریرا تاسو به وایئ خدای نه موږ ډېر څیزونه غواړو خدای نه راکوي او خدای وایي استجب لکم زه در کوم دا جواب حدیث شریف کې شوی حدیث شریف کې دي خدای نه چې څیزونه غواړي نو خدای درکوي خو درکولو 3 طریقې دي یو دا چې ستې غواړې مینه وانه حق درکړي ورته وایي خدای یوه بنګله راکړي سبا له ایسته بنګله درکړي دا هم درکړي داسې کوي یو طریقه دویم دا دی خدای بنګله راکړي دا غواړي او پتا یو مصیبت را روان دی چې په هغې مصیبت کې به ستا دا لاس د دې ځای نه غوڅېږي فیصله شوه تا ته خو بنګله در نه کړي خو دا د بنګلې سوال دی دې ته ودرېږي اشر در نه پی خدای د پکې لاس دې بچ شي بنګله در نه کی نو ته وایې دعا مې قبوله نه شوه دا قبوله شوې ده که قبوله نه شوه لاس ښه دی که بنګله ښه ده څوک دا لاس په بنګله ورکوي شر پې در نه ده پشي درېیمه دا د شرم پیدا په نه شي هغه شی درم نه کړي چې څه غواړي آخرت کې درته ذخیره شي حدیث شریف کې دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې قیامت ورځ قائم شي او چا دعاګانې دنیا کې نه قبولې شوي هغوی د آخرت کې بدلې میلاو شي نو دا به وایي کاش چې زمونږ یوه دعا هم دنیا کې نه وی قبوله شوې ټولې موږ له آخرت کې ذخیره شوې دا خو سمې مزې دي دلته نو دا درېیمه طریقه ده قبلېدو دې وجې نه عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما ته الله تعالی توفیق د دعا راکړي نو بیا مې پروا نشته چې ولې قبوله نه شو چې توفیق د دعا یې راکړه نو دا د دې دلیل دی چې قبله یې راته کړه اوس به پوه شئ نو دعا ډېره کول پکار دي بالخصوص د رمضان شریف کې ډېرې دعاګانې کوئ ډېرې چې خدای د مصیبتونو آفتونو نه بچو ساتي او الله تعالی د دنیا نعمتونه دومره راکړي چې څومره زمونږ ضرورت دی او د سهولت زندگی خدای را نصیب کی داسې دعاګانې کوو وای خدای زمونږ ضرورت او سهولیات د زندګۍ ټول پوره کړي سهولیات ورسره وایي ضرورت خو تشه ډوډۍ ده اوبو سره سړی خوري دا ضرورت او سهولیات ورسره قسمه قسم څیزونه دي ټول ښه دي که او غایبانه دعاګانې ملګرو له کوئ چې تاسو غایبانه کوئ نو ملایکه به تاسو له دعا کوي حدیث دی ملایکه مقرره وي ولکه مثله هغه ته چې مسلمان له ورور له دې څنګه دعا وکړه حق عمره تا ته د خدای قبوله کړي نو ته ګناهګار مسلمان رور لکه او پاکه ملایکه یې تعالی کوي څومره پیدا شو اوس به پوه شئ یو بل له غیبانه دعاګانې کوو انشاءالله کنه
وایو بنه چې ما تعالی دعا کړ هلته سړی و عام سړی و او بسار لبه مالدار سړی گیر کرتے لی بیگا میں دا تحجدو کی خدای شتا چڑی ری دعا یا خوب پا دعا کی ریا شوا دیم دار سړی بے خبر که چه تحجد لم را پاسی در اللہ الذی اللہ غزاد دے جعل لکم اللیلہ چی گرزولی داستا صد پارا شپا لتسکنو پی چی تاسو آرامو کئی پاغی کے والنار آورز گرز پیدا کردی دا تاسو تا مبصرہ لیدن کی سیزونا پکیو گو رئی ان اللہ یقیناً اللہ لذو فضل خاوند فضل دے علی الناس پا خلقو ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر آدھا خلقو لا اشکرون شکر نکئی سمرد دلائل ذالکم اللہ ربکم دا اللہ استاس رب دے خالق کل شئین پیدا کون کے در چیز دے لا الہ نستب المعبود موجود اللہ مگر یو اللہ دے فانا توفکون پس کم زیتا تاسو گرزول کے گئی سرنگا گرزول کے گئے دا اللہ دا توحید نا کذالک یوفک الذین هم دا قسان گرزول شیو آغا کسان کانو بی آیات اللہ یجھدون چو پایتنو دا اللہ چین کاری کاؤ دا دوے مقلی دلیل اللہ الذی اللہ غزاد دے جعل لکم الارض چی گرزولی داستاسد پارزمکا قرارا پا آرام والسما اسمان گرزولی بنان چت وصورکم تاسو تے شکلون در کری واسنا پس خیست کری دی سورکم شکلون استاسو ورزقکم رزق در کڑے تاستا من الطیبات دا پاکو سیزنونا ذالکم اللہ ربکم دا اللہ استاسو رب دے فتبارک اللہ دیر خیر وارا دے اللہ رب العالمین چی رب دا مخلوقات دے هو الحیو دا اللہ جون دے لا الہ نشتا بالمعبود موجود اللہ مگر یو اللہ دے فدعو راو بلئی دلرا مخلصینا پدا سے حال کے چی اخلاص کا ان کے لو الدین دی اللہ لرا پا توحید کے الحمدللہ طول صفتنا دولویت ثابت دی اللہ لرا رب العالمین آغا چی رب دا مخلوقات دے یادد دلیل وحی قلورتو آیا انی نحیتو یقینا ما زمن شوی منعبود اللذینا چی عبادتکم داغی معبودانو تدونا چی تاسو را برئی من دون اللہ ما سوا دا اللہنا لما جانی البینات ورکل چی ما توازیح دلیلون راغلل من ربی زماد رب دا طرفا ومرتو ما تامر شوی ان مسلمہ چیز غاڑ کی دم لرب العالمین رب العالمین طرفتا هو اللذی اللہ غزاد دے خلقکم چیتا سے پیدا کریئے من تراب دخورنا ثم من نطفت بیاد وبونا ثم من علقت بیاد ٹکڑی دویننا ثم یخرجکم بیا راو باسی تاسو طفلا پدا سیال کی چی تاسو معشومان یای ثم لتبلغو اشدکم بیا تاسو پریدی دی د پارا چی تاسو رسے گئے طاقت د زوانه استاسو تا ثم لتکونو بیا دی د پارا چی تاسو شئی شیو خاص پینگیری ومنکم باز استاسونا من اغدی توفا چی وفات شیوی دی من قبل مخی د بودا توبنا وَلِتَبْلُغُوا دے دا پارا چتا سورا سی اجرم مسمانیٹی مقررتا وَلَعَلَّكُمْ مَوْدے دا پارا تاقلون چتا سپویا شئی هو اللذی اللہ غزاد دے یحیی و یمی چی جندی کول کئی عمر کول کئی وَإِذَا قَضَى أَمْرًا چکل پیسل دے یوکارو کی فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ فَسُوَيَّا اِتَا کن شَفَ یکن موجود شی بس دق کن سر ټولر سم موجود علم ترا تنګورې للذین ای کسانتا یجادلونا چې نزا کوي
فی آیات الله په باب د آیاتونو د الله کې الله تصرفون څنګه ګرځول شي د تصدیق نه تکذیب تا الذين كسان كذبوا بالكتاب چې دروغ نسبتونه کوي کتاب د الله ته وبما باغس ارسلنا بي چې مونږ لګلي پاغه رسولنا پیغمبران زمونږه چې توحید به توحید تکذیب کوي فسو بیالمون زرد چې دوی به پوښي ازل اغنالو چې کله توقنا بیانا قیم د دې بغاړو کې والسلاسل زنجیرنا د دوی پخپو کې یذهبون چې راکش کولې بشي فل حمیم پور کې ثم فی النار بیا په پور کې یسجرون په دوی ګرمولې شي یسجرون تو قد بهم النار اور په دوی بلی ثم قیل لهم بیا بویل شي دوی ته اينما کنتم تشركون چرت دیا خدایان چې تاسو شریکان جوړ کړیو د الله سره من دون الله ما سوا د الله نه قالوا دوی بوي دلوا عنا ورخصو زمونږنا بل لم نكن ندو من قبل شيئا بیا بدروغ وي بلکې مونږ نو چې را بللم مخکې شیا چې مونږ هیڅ حکم نه دی را بللی دروغ وو وی په دروغ وو بچ کذالک یذل الله الکافرین امدارنګ بیلار کوي الله کافران ذالکم بما کنتم دا په سبب د دې چې تاسو یې تفرحون فی الارض مستی کوي پزمکه کې بغیر الحق پناخ طریقې سره چا شرک دی عبادت د بوتان وبما کنتم تمرون په سبب د دې چې تاسو حیله جوړوي تحتالون ودخلوا داخل سی ابواب جهنم دروازو د جهنم تا خالدین فی همیشه به پدې کې فبئس مسول متکبرین ډیر بد زید او سیدو د تکبر کوونکو دی فصبر صبر کوای ان وعد الله حق یقینا وعد د الله رښتونی ده فإما نرینک یا خو مونږ او خایتا تا باز الذی باز هغه نایدم چې مونږه دوی سره وعده کړی د عذابونو هغه به تو خو او نتوفینک یا بمونږه تا وفات کو فیلینا یرجعون پس مونږ ته د دوی رجوع د کتاونه لیدم مونږ ته رجوع د راضی با تاسو په دې پوښتنه ولقد ارسلنا بتقیسرا مونږ لګریو رسولا پیغمبران من قبل کا مخکستانا منهم بازد دینا مناغدی قصصنا علیک چې مونږ بیان کړی دای پتا ومنهم بازد دینا مناغدی لم نقصص علیک چې مونږ بیان نه کړی تا تم بیان نه کړی بازو بیانم کړی او بازو نه کړی مختلف وما كان لرسول ندی مناسب یو پیغمبر تا آیات یفی آیتین چراوڑی نخد قدرت الا باذن الله مگر د الله په اذن فاذا جاء امر الله چکل راشی فیصله د الله قضی بینهم حکم د الله راشی قضی بینهم فیصله به وشي د دې په منځ کې بالحق وخسر هنالك المبتلون تاوانیان بشي پدې ځای کې هغه باطلون کی آیاتونو د الله لرا الله تن ته چې کوم باطلون کی دی هغه تا کامیاب ناکام شي دلیل عقلی یاد کړئ الله الذي الله ذات جعل لكم الانعام چګر جوړی دي تاسو د پاره سوار لای لترکبو دې د پاره چې تاسو سوار شئ منها پاغه باندې ومن او باز دا غینا تاکلون هغه دي چې تاسو خوراک کوئ دا غینا ولکم استاس د پاره پیا پدې کې منافع پیدا ولتبلغوا دې پارا چې تاسو ورسئ علیه پاغي باندې حاجتن پی صدورکم هغه حاجت ته چې تاسو سینو کې پساری سوار شي کمزه تم حاجت یا زه تم خبر سي والیا وال الفلک تحملون پدې سارو باندې او په کشته باندې تحملون تاسو باروي شي زنا
ويريكم خيتاست آیاتی نخد دا الدالت علی وحدانیتی و قدرتی فای آیت اللہ پس کم دا آیتنو دا اللہ نا تنکرون تاسو انکار کوئی اعادت تخویف دنیاوی افلم یسیرو آدوی نگرزی پلار دے پزمکا کی پینظرو چو گوری کیف کان عاقبت الذین سرنگ و انجام دا کسانو من قبلهم چه مخی دا دوینو کانو اکثر زیاد منهم د دوینا وشد دیر کلک و قوتن پا طاقت کی و اثارن پا نخو کی پلر د ازمکا کی یعنی ازمکا کی نخی دیر کلوری آبادیان یادی پا دیر طولی سیزونو کی د دوی نسخ فما اغلانم پس دپنک د دوینا ما اسو کانو یکسبون چی دوی د دروغو سجوڑ کریو فلما جاتو مرکر چراغل دیتا رسولم پیغمبران دی بالبینات معجزو سرا فریو دی خوشالو بما پغڅ عندهم چې دی سرا من العلم علم و دوی پنس وحاق بهم پیوست شپ دوی ما عذاب کانو بیستازیون چې دوی او چې هغه پسې به استهزاءګانې کولې کوم عذاب پسې چې استهزاء کول حق عذاب په خدای مسلط فلما راو باسنار کلب چوری دو عذاب زمونگا قالو دی بویل آمنا باللہ مونگ ایمان روڑے پا اللہ و دو یوازی دا سی حال کی چی یو دے بیا بے دی ایمان اقرارو وکفرنا منگا کفر کڑے بما پاغسا کننا بی مشرکین چی منگا یو پاغی شرکون کی فلم یکو ینفعهم فیده بونکلا دیتا ایمان دی لما راو باسنار کلب چی زمونگا عذاب ولیدو سنت اللہ دا طریقہ دا اللہ دے اللتی قد خلق چوڑان دیت لرے پی بادی پبندگانو دا اللہ کی وخسرو نالک الکافرون و تاوانیان دی پدیزے کی کافران سورت حامیم السجدہ مکی صورت تلاوت اعتبار سره یو سلوی نزول اعتبار سره یو شبیت سورت المومن نرست نازل شوه ربط دی صورت مخی صورت سره مخی صورت ابتدا کی هم د قرآن ذکر دی صورت ابتدا کی هم د قرآن ذکر دویم مخی صورت کی بیان د اثبات د دعوی ہو دی صورت کی بیان د او شبهات ده چې کوم واردی بده داوی دي دیم دا دی صورت کې هم ترغیب ال کتاب او غی صورت کې هم ترغیب ال کتاب داود صورت دفع الشبهات الاربع سلور شبهات دفع کوي موضوع د صورت الدعوت الى القرآن خلاصه د صورت کې سلور شبهه د کافرانو د بکئی اوله شبهه چې تک ما خبره کې نو مونږ پاغې نه پويګو جواب شپږم آیت کې قل انما انا بشر ورته واسطه سو پشان انسان یم نو انسان د انسان په خبره ولې نه پويږي تاسو ولې نه پويږئ دویمه شبهه چې مونږ ستا خبره ومني نو مونږ ته بیا نقصان رسیږي الله جواب کوي پینځه شاید کی هغه شیطان ستا زوړ د ځوانۍ مرګره دی او قیدنا لهم قرانا در سره اصلو به کوي درېمه شبهه کدا قرآن رښتینی کتاب نو په بل ژبه کې براغله جواب سلور سلويخ که قرآن بل ژبه کې راغله نو تاسو به ویل دا څنګه چل دی رسول عربی دی او کتابی اجمی دی بیا هم د اعتراض خو بد او بهانه بسیار کړه سلورم شوبا کدا کتاب رښتینی نو ټول په یو ځل نازل شوی جواب پینځه سلويخ موسی علیہ السلام ته مونږه تورات ټول یو ځل باندې ورک بیا هم خلکو انکار کاو
بسم الله المتجلی بکمالاتی پی تنزیلی آزاد چې تجلی کړی دا په اعتبار د کمالات سره په کتاب ددکی الرحمن بتفصیل آیاتی الرحمن بجاری قرآن عربیہ حامیم ہا کی اشارت دے حاوی الکمالات میم کی اشارت دے ماہی النقائص قرآن کریم حاوی الکمالات دے ټول کمالات پکی دی او د نقص محو کون کے د نقصانات دے یا ہا کی اشارت دے حلاوت میم کی اشارت دے ملات خوگوالے و ترسکن والے دے قرآن کے دے یا ہا کی اشارت دے حیات میم کی اشارت دے مناسب مرتبے دا ټول قرآن کے یا ہا کی اشارت دے حب تا میم کی اشارت دے مکانت تا حب و مرتبی دا حب دا پا قرآن کریم کی دی یا ہا کی اشارت دے حلیہ میم کی اشارت دے مزینہ خیستہ حلیہ زینت دا قرآن دے تنزیل نازل شوه دے من الرحمن الرحیم دا رحمان و دا رحیم ذاتنا کتاب دا یو عظیم کتاب دے فصلت آیاتو چی جدا جدا بیان شوی دی آیاتنا دا قرآن عربیہ قرآن دے عربی جبا کی لقوم دا قوم دا پارا یعلمون چاوی پوئیگی بشیرا و نذیرا زیر ورکون کے دے مومنانو تا جنت سرا و نذیرا ویرون کے دے کافران لرا دوزخنا فآردو اکثرهم پس مخو گرزاو اکثرو دوی فهم لا اسمعون پس دوی ناوری وقالو دوی وی اول خبره ستاب خبره مونگا نکوی وقالو دوی ویلی قلوبنا زلنا زمونگا پیا کنتن پا پردو کری مما دعوسنا تدونا الی چت منگرا بلی و بیا زاننا پا گنو زمونگا کی وقرن سقلن درندوالے دے ومن بیننا و بینک حجاب و بین زما استاسو کی پردی دی فعمل کار کوئے اننا عاملون مونگا ام کار کون کیو قل ورتوایا انما نبشرن یقینا زخو انسان یم مثلکم استاسو پشان یوها الی چما توحی کیگی انما الہکم چی معبود استاسو الہون یو معبود دے فاستقیموا الی برابر سے دتا واستغفروا بخنو غاڑے وویل للمشرکین افسوس دے مشرکان لرا زخ انسان یم انسان دے انسان په خبره څنګه نه پوي الذين كسان لا يؤتون الزکات لا يقولون کلمه الزکات کلمه د زکات نه وای چې لا اله الا الله ځکه صورت مکی دی او ته زکات نو یا حکم د زکات وو کو تفصیلات نو زکات به خپل معنی وهم دوی بالاخره په اخرت باندې هم کافرون دوی کافرانو بشارت ذکر کوي هغه سان چې مان راوړل او نیک اعمال کړي شته دوی د پاره اجر غیر مختون بغوسیږي قل ورته وایا اینکم آیا تاسو لتکفرون بالذی خامخا کفر کوي په ذات خلق الارض جسمکه پیدا کړی دا پیو مینه په دوه ورځو کې اتوار او د پیر ورځ وتجالون له اندادا تاسو ګرځوي دی الله سره شریکان ذالک رب العالمین دا رب د ټولو مخلوقات دی وجعل فيها رواسي او ګرځول دی په دې ځمکه کې رواسي اکلک غرنا من پوخیا د براد دینا او بارک بیا برکت چولې پدې قدر بیا قواتا مقرر کړی دی پدې کې ارزاق رزق دې سيزون یار بات یامن په څلور ورځو کې دا دوا غوې نو څلور شو مجموعه پیار بات ایام خو معال یومین السابقین سوال لسائرین دا برابر دا د سوال کوونکو د پاره ثم استوى الى السماء بقصكو پیدائش د اسمان تا وهي دخان دازغو وكان عرش على المعرش لاندې وبوي
دوبونه لوګي وختو دا لوګینه د اسمانونه پیدا شو او زک پاتې شه دا زک را غون شو د زک نظم کا پیدا شو فقال لا پس الله ویل دیتا د اسمانونو زمکو تایید یا راشه توان تابدار او کرها یا په زورا قالت دی ورته تینا مونږ راجو تاین تابدار فقضاؤن پس الله پیدا کړ سبا سماوات و اسماننا فی یومین په دوه نور ورځو کې یوم الخمیس او یوم الجمعه څلور غوی او دوه داشش پکش واوها ربک واوها الله وحی وکړه واوها په معنا د خلق سره خدای پیدا ک په کل سماین پر اسمان کې امر ددا وزینا السما دنیا مون خست کړه د اسمان د دنیا به مصابیا پستورو وحفظ دا مونږه محفوظ کړی دي ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه دا ذات چې غلبه والا دی پویا فین اردو کدی مخو ګرځي د ایمان نا فقل ورتوا انذرتکم تاسو وروما سائقت اندازا بیلائنا مثل سائقت عادن لگا عذاب دا عادیانو دا سمودیانو ایجاتو مرسلو چی دیتا و پیغمبران راغن من بین ایدیم دی دولان دیو من خلفی مرستا دی ورده سویلی اللہ تابدو چی تاسو عبادت مکوئی اللہ مگر یو دا اللہ قالو دی خلق بورتویلی لو شاء ربنا کو کې اراده و درب زمونږ لانزل ملائکه نازل کړي به ملائکه فإنا پس مونږه بما پس ورسلتم بي چې تاسو لګل چې وي پای کفر کوونکی فاما دونر چې دیان دی پس تکبرو فی الارض تکبر کړو پس مکه کې غیر حق پنه حقا طریقې سره وقال دی ویلی من سوک دی اشدو چی ډیر زور وری مننا زمننا قوتن پطاقت کی اولم یرو آیا دوی نگوری ان اللہ اللذی اللہ ذات دی خلقهم چی دوی پیدا کری دی و اشد منو قوة او سخت دی دینا پطاقت کی وکانو بی آیاتنا دی پایتنو زمنگا آیا چهدون چی انکار کئی فارسلنا پس منگرا ولی کو علیم پدوی باندی ریحان باد سور سورن تیز سور سر اغباد توی چی تیزی فی ایامن پا غورزو کی نحساتن چی سپیری وی پدوی بانی سپیری وی خان لنذیقهم دیر پارا چمنگر وسکو دوی تا عذاب الخزی عذاب در رسوای پجوند دنیا کی ولا عذاب الاخرت خامخا عذاب د اخرت اخزا ډیر شرمون کړي او هم لا انصرون او د دې مدد ون کیږي و اما سمود ورچ سمودیانو پادینا منغا هدایت کو دوی تا فاستقبل اماد غرقنا گمراهی علل هدا بیدایت فخذهم بچونی ولدوی سائقت العذاب آواز دا عذاب الہون ذریع کون کی بما کانو یکسبون بسبب دائی چی دوی کسب کڑیو کم کارونه چی کسب کڑی ونجینا اللذین منگ نجات ورکائی کسانو تا چی مان راوڑیو او چیزانو بے ساتل دا شرکنا اور رضیات کے یشر وعداء اللہ النار چکل را جمع کرشیا کا دشمنان د خدای ورته قوم یوزون پس دوی برا جمع قوم یوزون معنا یحبس اولهم على اخرین ډلې ډلې بشي ټوټي ټوټي بشي حتا اذا ما جاءوا تر دې پوری چکل راشي دیت ورته شاهد علیهم سمهم غوګونه پیګوای او سمهم و ابصارهم سترګې د دی او جلودهم بما كان يعملون سرمن دی او پیګوای وقالوا لجلودهم دی بوای سرمن تعالی مشهدتم علینا ولتاسو مونږه گواہی وکړه تاسو مونږ به یو ځای ول جنو گواہی سره
قال غي ورته ویل انت قن الله الذي مونږه غزاد گویا نه کړیو انت کل شی چا شی گویا نه کړی وخلقکم دی الله پیدا کړی تاسو اول مرتين اول ځل ویلی دی الله لرا ترجعون تاسو واپس دا وما کنتم نو تاسو تستترون چې پټول بم دغه پوایس ایشد علیکم دې لپاره چې گواونه دیږي پتا سو قوت سامع استاس ولا ابصارهم نو قوتي باسر استاس ولا جلودکم نظر من استاس ولکن ظننتم لیکن تاسو ګمان نکړیو ان الله یقینا الله لا یعلمون پویږي کثیر مما پړې خبرو تعملون چې تاسو یې کوي خدای پینه ده کوي دستا صدا وذالکم او دا ظنکم الذین استاسو ګمان دی هغه ظننتم بربکم چې تاسو دا ګمان نکړیو پر ابستاسو فاسباتم پس داسو ګرځیدلې من الخاسرین د تاوانیانو نا فیصبروا کچره صبر کوي فالنار مسول لهم اور د جهنم زید استوګ نه دی دپا وان یستاتبوا او که طلب د رضاو کې چې موږ د ټیم راکې چې خدای رضا فما هم پس ندی دوی من المعتبین د ټیم ورکړل شو نه چې دی ته مهلت ورکړې وقیدنا لهم قرانا ومنگا مقرر کری دی د پارا مرگری شیطانان فزینو لهم خیست کری دی تماز بین ایدیم چی دی مخیط دی وماز خلفهم چی دی نرست وحق علیهم القولو ثابت شوی دا پتی باندے وینا فی اممن پوٹولیو کی قد خلط من قبلهم چی تیر شوی مخید دینا من الجن والانس انهم كانوا خاسرين يقينا دي تاوانيان وقال الذين ويا كسان كفروا چې کفر کړي دا شکوا دا لا تسمعوا لهذا القران وق مګ دی قران تا والغوا بي چغي کوي پري لعلكم دي دپارا تغلبون چې تاسو زور ورشي فلنذيقن الذين خامخاب من اور وسکوای کسان ته چې کفر کړي عذاب سخت ولنجزينهم خامخاب منغا جزاء ورکو دیتا اسوا الذي كانوا يعملون لیرنا کار داغینا چې دوی کوم عمل کړ ذالک جزاء وعدا الا النار دا جزاء د خدای د دشمنانو لهم استدوی د پارا پدې کې دار الخلد کور د همیشه وسیدو جزان دا جزا دا بما کانوا بیاتنا په سبب دا هی چې دی پاتونو زمونږه چې دون چې انکار کې وقال الذين وایبا کسان چې کافران دي ربنا ارنا الذين ما تدوا کسان وخا اضلنا چې مونږه بیلاری کړی چې جن یو کې انسي نجالو ما چې وې ګرځو مونږه تحت اقدامنا لاندې د قدمونو زمونږنا لیکونا دې د پارا چې شي من الاسفلین د ټیټونا ان الذين قالوا کسان قالو چې وای ربنا الله رب زمونږ الله دې ثم استقاموا بیا کلک استقامت څه ته وای ابو بکر صدیق وای ثم استقام معنا ایمان راوړي او لم يلتفتوا الى اله غیره دا خدای نه غیر بل خدای ته چې کوم دی التفاتونه کی مخ وانه لري او ابن عباس وی ثم استقاموا على اداء فریضه ابو العالیه وی اخلصوا لله الدين استقامت ډیر بهترین څه خلق چې وای چې مونږ رب الله دې بیا په دې کلک شي تتنزل راو بلیږي علیم په دې ملکی الله تخافوا چې تاسو مویری گئے ولا تحزنوا مغمجن کې گئے وابشروا زیر واخله بالجنت التي فجنت کنتم توعدون چې تاسو وعده کیږي نحنو اولیاؤکم منگا دوستان ستاسوی په ژوند د دنیا کې او په آخرت کې
ولکم استاس د پاره پدې کې از چې تشتین پسکم استاس زړونه سغواړي ولکم استاس د پاره بیا پدې کې ما از تدعون چې تاسو را بلای سچرا بلای هغه بپکی تاسو ورځې کاوه بپکی کړه کاوه چې نه خدای حال وي خوب راضي کړه جنت کې چې کاوه نه نه دادی کې بخرو کړه ته چې بده پوښتنه دا کاوه برکات دي سړی له خوب نه ورسي ولکم استاس لپاره بیا پدې کې ما ستدعون چې تاسو سغواړی سرا بلای نزلن دامل مستعدا من غفور الرحیم د بخون کې مهربان نا ومن احسنو سوک دې ډېر خسته قولن په وینا کې ممن دا چانا دا الی الله چې خدای ته خلق را بلی وعمل صالحا نیک عمل کوي وقال وانني من المسلمين زیم دا غاړې خودن کو نا دا داینه سوک مراد ده عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی فهو المؤذن دیر مؤذن مراد ده اذا قال چکل حي على الصلاه وحي على الفلاح وای فقد دعا الى الله خلق الله تروبل الكلام مسلم شریف کی حدیث ده المؤذنون اطول الناس عناقا یوم القیامه قیامت پرز به د مؤذنینو دا مرایگان ډیرو چتی او بل حدیث دی امام زامنون امام ذمہوار دی خلکو د مانځه والمؤذن مؤتمن دی خلک به امام اعتماد کوي روزه په ماتای کان فرشد الله الائمه خدای دې امامانو ته هدایت وکړي وغفر للمؤذنین مؤذن ته خدای بخنه وکړي چې وخت نه مخ کې اذان ډیره لویه خبره ده ابن مسعود وایي که زه مؤذن وایم بیا پروا نشته چې حج او عمره مې او جهاد مې ولې ونه که دا ارسې دي عمر رضی الله عنه هم داسې فرمایي اذان ډیر بهترین شي ډیر لوی ثواب په خوا به خلکو کې د اذان خلکو عیب کا یو سړی وای اذان کاو او بل رور ورپسې ورغه د شان را سمله وای چې خدای دې به خوبه سمند و شرمول اذان نه تاسو به دې پوښ عمر رضی الله عنه فرمای چې نبی علیہ السلام اللهم اغفر للمؤذنین اللهم اغفر للمؤذنین اللهم اغفر للمؤذنین درې کرتا ما ورته ویل چې نبی خدای پیغمبره تا خو اذان پرې خو د تقسیم دی نه کې چې څوک دی کوي موږ به بیا تور باندې یو بل نازان اخلو یو به وایي کوم بل به وایي نبی علیہ السلام ورته کلا یا عمر انه سیاتی علی الناس زمانون دسی زمانہ براشیت رکون الاذان علی ضعفائه اذان په کمزور خلکو تپرید مخور خلک بازان نه کوي و دا مولین او طالبان ګوري بازان باندې شرمېږي کنه ځان نه کوي او نبی علیہ السلام دا غوخه چې خدای په دوزخ حرامي کړی دي دا د مؤذنینو غوخه دي دا ځان کوونکی او حصہ د مؤذن دومره دلکه د مجاهد فی سبیل الله سچ څنګه او د اذان او د اقامت په منځ کې چې جمعات کې ناسی دا مؤذن د سې د لکه د الله لاره کې چې په وینو لړلې نه د دې څومره ثواب چې په وینو لړلې ولا تستوي الحسنه ند برابر نیکی ولا سیئه بدی ادفع دفقی بدی باللتی پای طریقی یا سن چاڑے رخیستا دا ویز اللذی پزنازا پا دا غسری بینک و بینو عداوتن چستا دا پمینت کی دشمنی دا کانو ولیون نغبدوسی امیم قریب وما یلقا الا اللذین صبروا او دا خوینا چول کی گی مگر ای کسانتا چی صبر کڑے وما یلقاها الا ذو حظ عظیم او نا چول کیږي مگر خاوند یې سیلوتا دا صبر
وَأَمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ او که چرته ورسیږي تا ته شیطان نه نزغون څه وسوسه فاستعذ بالله پناه وغواړه په الله سره یقینا د الله اوریدونکی او پوهه دی ومن آیات یو د نښې د قدرت د الله نشپ او ورځ ده او نور او سپوږمۍ تاسو سجده مه کوئ نور او سپوږمۍ ته سجده وکئ هغه ذات ته چې دی پیدا کړي دي که چېرې یې تاسو د الله ته عبادت کوونکي وَإِنِ اسْتَكْبَرُوا کدی تکبر وکړو فالذین فزا کسان عند ربک چې په نزد رب ستا دي یسبحون له تسبیح بیان الله تا باللیل والنهار د شپې او د ورځې وهم لا یسمعون دوی نستړي کیږي ومن آیات یو د نښو د قدرت د الله نه دا دی انک ترى الارض ته ځمکه وګورې خاشعة وچه فاذا انزلنا علی الماء چکلر باران وب په نازل کو اهتزت نو خوځيږي د ازمکا وربت او راو پړسيږي غیا چې راشنکیږي ازمکا راو پړسيږي کتریم ان الذي يقيننا ذات احیا حج دارا جندي کای لمحي الموت را جندي کون کې د مړو ده انه د الله لا کل شيء قدير پس قدرت لرون کې ده ان الذين يقيننا كسان يلحدون في آیاتنا چې مایل دي د حق نه پایاتونو زمونږ کی لایق او نارینا غي نویریږي مونږ نه اپمن یا سوګ یلقا پناری چې واچولې چې په ور کې خیرون غره ده اما نو کا سوګیاتی چې راشي امنا پامن کی یوم القیامت قیامت پرس یعملو عملو کای ما غاشتم چې سستا څخه خی انه یقینا د الله بما پاس تعملون چې تاسو کوي بصیر لیدون کې یقینا کسان چې کفر کړي به ذکر په قران لما جاء مرکل چې دی تراغله وینه لکتاب د عظیم کتاب دی عزیز غلبه والا لا یاتی الباطل ونرازی باطل دلرا من بین یدی مقامق ولا من خلف یون بروس تراشی تنزیل نازل دل د حکیم او حمید ذات ندی ما یقال لك نویل کی تا تا تکذیب الا ما مگر هغه قد قیل للرسول چې پیغمبران ته ویل شو من قبل کا مخکست ان ربک یقینا ربستا لذو مغفرہ خاوند بخنه ده وذوی قابن علیم او خاوند عذاب لوی ده ولو جعلناه قرانا جميعا ک قران مونږه را جمعي جبا کې پیدا کړي لقالو دی بویل لولا فصلت ولی تفصیل سره ندی بیان شوی آیاتونه د عربی جبا کی اعجمیون آیا کتاب اعجمی دی و عربیون او دا پیغمبر عربی دی دا څنګه چل دی قولوا آیا هو اهل للذین دا کسان لرا چې ایمان راوړې هدایت او شفاء دا والذین کسان لا یمنون چې ایمان نه لري فی اذانهم فغنو داوی کی وقرن دروندواله د ثقل وهو دا قران علیم پاغي باندې عامړندواله ده اولائک دا کسان یرادونا आवाज باور کول کیږي دیتا می مکانن بای تزلرنا چا دیونا شریف نو ورزی چې وای دا خوب مو تختیو تین شي وای دا چا دیونا شریف نو ورزی چې وای دما به مو کو دا خوب هم تاسو ملارس تاسو له درځي مونږ له مم راوست بچا سره نام موسی کتاب درود شریف اللهم صل علی محمد دا جواب د بلې شوبې ده کدا قران چری رښتیا کتاب وې دا بټول یو زیر اغله وې الله وې د موسی علی السلام کتاب یو زیر اغله او بیا په کې خلکو اختلاف کړو ولقد اتینا بتقی سلام ور کړو موسی علی السلام لره کتاب مختلف پی بیا اختلاف شو پای ولولا کلمتن کچری وینا نو سبقت من ربک چولاند شوی دا دربستانا لقضی بینهم خامخا فیصله شوی د دې پمنځ کې وینم یقینا دی لپی شکم پشکی دی منو د دینا مریب تردد کون کی من عمل صالحا سوچ عملو کی دنے کيو پر نفسی فیدہ ځان د تدا ومن نسا سوچ بدیو کی پالیا و بالد تراجه ده
وما ربک نه دې رب ستا بظلام ظلم کوونکی للعبید په بندګانو الی دی الله لرا يرد واپس کیږي علم الساعه علم د قیامت دی به نبی علیہ السلام د قیامت بکلی علم قیام الساعه الا يعلم احد سواه دا الله نه بغیر بل څوک نه پوي وما تخرج چراوزی من ثمرات میوه من اکمام یاد وګو دا غینا الله به پوي وما تحمل من انسا او نباره یو زنانا ولا تزونی وزکی حمل الا بعلمی مگر الله تعالی دی چې دا خزه د کنر دی او چې ژوندې به څومره کلونه به سبق کوي و یوم ینادیم په ورځ आवाज به کی دوی ته نه شرکای چرته دي شریکان زما قال دی ورته یا اذن نا کومه تا خبرو ما مننا من شيء نشتا من سره غوا ودلانو مرک بشیدینا ما معبودان کانو یدونا چې دیرا بلل من قبل مخکی وظنوا دی بګمانو کی مالهم چې نشتا دی لرا یقین بو کی یقین چې نشتا دی لرا مهیزه د تیختی لا یسم الانسانو نمایل کیږي انسان د دعا د خیرنا ويمسه الشر وکچریده تشر ورسی ويوس نومه دی قنوت نومه دی رحمتنا دلیل ولای نزقناو کوم ګور وسکو رحمت مهربانی منا زمونږ د طرفا من بعد ذرا رسد تکلیفونو نا مستو چې د ترسی دی لا یقولن خامخا وی هذا لی ذا زمادی وما ظن ساز گمان نکوم په قیامت قائمتن چې قائم بش ولای رجیتو الی ربی که واپس کړی سم رب زماتا ان لی عنده یقینا ما تا د سرال الحسنا خذ انجام دے داوی دلتم خدای نعمتونه راکړي کال ته لاړم خان جام به خدای راکړي مؤمنان ته تاسو دلتم غر کوي او التم غر کوي فلننبئن الذين الله وی خامخا به مونږه خبر کوه کسان چې کفر کړي به ما په عاملو چې عمل کړ ولنذيقنهم وبسك دیتا من عذاب غلیظ عذاب سخت و اذا نامنا چکل مونږه انعام کو په انسان باندې ارضا د راز کې د تات نا ونا بجانبی او لری شي په یو طرف باندې و اذا مسو سرو چکل د تشر ورسی فزو دعای ناریز خاوند د دعاګانو پلنوي وګدي دعاګانې بیا کوي تکلیف ورته وي حدیث کې دی تکلیف کې د هغه سړي دعا خدای زر قبلې چې څوک پر راحت کې ډېرې دعاګانې کوي آرام ول ورته وایا رایتم خبر را کوي ان کانا کچریوی دا قران من عند الله د الله د طرف ثم کفرتم بیا تاسو کفر کوي پدې منا دلو سوک دے بیلارے می مندا چانا پی شقاقم بعید چې په اختلاف کې لري داقنا سنوریم زردا چوبا خیمنګ دیتا نخې د قدرت په لاپاق پاترا په اکنا په عالم کې و پیان پوزم پزان نه دی حتا تبین لهم تر دې چې کار شي دی تجرا حق دی اولم یکفی بربک کافین دے رب ستا انه یقینا دے علی کل شیء شهید پر سیز گواه دے الا خبردار انهم یقینا دوی فی مریتن پشکی دی پشکی مل لقاء رب د مقام کېدلو د رب د دوی سره الا خبردار انه بكل شیء محیط یقینا دا پر سیز یات کون کې سورہ شورا مکی سورت تلاوت اعتبار سره 2 ختم نزول اعتبار سره 2 تم د حامیم سجده نرسته نازل ربط د دې سورت مخکی سورت مخکی سورت ابتدا کې د قران ذکر د دې سورت ابتدا کې هم د قران ذکر دیم مخکی سورت کې داو ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه دې سورت کې الله وایي فاستقم کما امرت
استقامت ذکر دواړو صورتونو کې دعوت صورت دفع د شبهات ثلاثه او په توحید موضوع د صورت الدعوت الى القرآن خلاصه د صورت دفع د شبهات ثلاثه اوله شبهه دا مسله چې ته بیانې دا نمو بل چا نمو نه دا اورېدای بل مولا خدا سے نه وای جواب دې آیت کې کذالک یوحی الیک الی الذین من قبل مولا زما خبره نه ده برابر خو زما دا خبره د پیغمبر خبره ده دویمه شبهه عامو کتابونو کې ستاره خبره خلاف دي جواب اتمه کې ومختلفتم فی من شیء فحکمه الی ما سره چې نور مولین په اختلاف کې شو نو د اختلاف دوره کې دو ششته چې قران او سنت ته ایت به ویسو کړه درېمه شبهه عام علما ستا خلاف جواب سوال لسم کې باغیم بیان دا مخالفت را سره د څه د وجه نه کې زد د وجه نه کې مولا خود مولا سره وران د څه نه د زد نه کړه زد د وجه نه زد کوي باغیم بیانوم کې دا جواب بسم الله الذي احاط بصفات الكمال الرحمن الذي همت رحمتو سائر عبادی چې رحمت ټول عبادت شامل ده الرحیم الذي خص اولیاء بما ترضاه الهته من رحمتي خاص په مدد د نوم د الله رحمان رحیم ز شروع کوم حامیم عین سین قاف حا کی اشارت دے حوایت میم کی اشارت دے متانت عین کی اشارت دے عامت سین کی اشارت دے سور القرآن قاف کی اشارت دے قرآن معنی بداسش شامل والے و مضبوط والے عام دے سورتونو د قرآن تا کذالک یوحی الیکم دا شان وحی کړي دا الله تا توای کسان تا چې مخکستان دي چا کړي دا الله او الله کړي چې غلبه والا دی او د حکمتونو والا لو ما په سماوات استدرر عزیزنا جزمانونو کې دی او عزیزنا جزمو کې دي او والعلی او الله اوچت العظیم لوی دی تکاد السماوات قریب دا جزماننا یتفطرنا را ټوټ شي د براد دینا والملائکتو وملائکی یسبحون بحمد ربهم تسبیح بیان ای په حمد رب د دې سره ويستغفرون بخنا غواړي لمن هغه چاله را پلار دې چزمکه کی دي الله خبردار ان الله خنن الله والغفور بخون کې دې الرحیم او مهربان والذین کسان اتخذوا چې دوی نیولې دي من دونی ما سوا د الله نه اولیاء دوستان الله وفیز علیم الله گواه ده پاغوی وما انت علیم نه ته پاغوی به وکیل کارساز وکیل موکل علیهم وکذالک وحینا الیکم دارن کی مونږه وای کېوتا تا قران پارا به ځبکی لتنذر ام القرى چې ته ام القرى ویره چې مکه ده ومن اطراف اولا چې چا پیر داغین عرب دي وتنذر ته ویره یو خلق یوم الجمع د قیامت ورځ دارې وپی چې نشته شک فریق فی الجنه یوډل با جنت تزي و فریق یوډل با فی السیر پور کی ولو شاء الله قد الله خو خبه لجعلهم غرزولی به دوی امه واحده یو امت ولکن يدخلوا لیکن داخلی من غچایا شاو چخو خشی بی رحمتی و مهربانی کی والظالمون است ظالمان لرا ظالمان مالم نبوی دوی تامیم ولی اندوس ولا نصیر و نمددگار امید تخذو من دونی اولیاء دینی ولی دی ما سوا دا اللہ نمعبودان فاللہ والولیو اللہ متصرف دے ویحی الموتا دے جوندی مڑی را جوندی کئی وواد اللہ تعالی علی کل شین قدیر پاسیس قدرت دے ومختلفتم پیشا چتا سو اختلاف کوئی پدے کد سشینا پا حکمو الاللہ دے فیصلہ اللہ لردا
ذالکم الله دا الله ربی زما رب دی علی توکلتو پد زما توکل دی ولی دی الله راونیب زو واپس کېګما فاطر السماوات پیدا کون کې د اسمانونو دی او د ازمکو جعل لكم پیدا کړی دي تاسو د ځانونو تاسو ازواجن بیبیانې ومن الانعام د څارو ازواجا جوړا یذرکم تاسو خوار کړی یې فيه پدې کې پدې تدبیر کې تاسو خوار کړی یې لیس کمثلی شیء نستا په مثل د دې چې د اوریدون کې اولیدون کې دی الله لرا چا بیان د اسمان نو د زمکو دی رزق پراخیا چاته چې خو خې شو تنګي د الله تعالی پر چیز پوهه ده شرع لكم بیان کړه د تاسو ته من الدین د دیننا ما غ دین وصبی ابن اجنو علی السلام پای وصیت کړه وای کسانو او حینا الیک چې مونږ ته وای کړه دا وما وصینا بی ابراهیم چې موږ وصیت کړو په دې ابراهیم علیه السلام سره موسی علیه السلام سره عیسی علیه السلام سره انا قیم الدین چې دین مخرب وای ولا تتفرقوا فی او نو سوچ موټو کبر علی المشرکین الله دا په مشرکانو ما خبرات تدعوهم الی چې تاسو تر بلی دوی الی ایتا دا چې توحید ته خلق را بلې دا په مشرکانو ډیره بدل کی بس الله یجتبی الله غرکی لیزان طرف تا مې شاوا سو چې را دی شي یهدی برابر لیزان طرف تا منغ څوک چې نیب چې نابت رجوع پکې الله تا وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم ندی ټوټه ټوټه شوی مگر پس دا اینا چایته علم راغله او بغي بینهم د وجه د زد نه په خپل منځنو ولولا کلمتون کلمه نو سبقت چولاندې شوی دا علاج مسمى نیټه مقرره تا لقضی بینهم نو فیصله به شوی واده دی په منځ کې یقینا کسانو رسل کتابه چې میراث ورکړل شوی د کتاب من بعد پس دینا لبی شکین خامخا په شک دی منو دا غینا مریدی مریب تردد چون فلذالک دیو جنا پدو خلق راو بلا الله تفدع الناس الی واستقم کما امرتا کلک څنګه چتا تا امر شوی ولا تتبع تابعداری مکوا وا هم دای د خواهشاتو وقلوا یا آمنتم بما انزل الله ومن کتاب ما ایمان راوړې پاسه چې الله نازل کړی دی کتاب و امرتم ما تامر شوی عادل بینکم چې انصاف کوم استاسو منځ الله ربنا وربکم الله زمونږ رب دی استاد رب دی موږ ته زمونږ عملونه دي تاسو تاسو عملونه دي لا حجت بیننا و بینکم نشته دلیل زمونږ استاد منځ الله یجمع بیننا الله جمع والے کوي به استاسي ویلی دی الله ذرا المسیر ورتللی دا ډېر عجیب آیت دی لس مستقل کلمې دی پکې جملې یو فلذالک فدو دریم واستقیم کما امرت دریم ولا تتبع اهواهم دریم قل آمنت بما انزل الله څلورم پنځم و امرتو یادل بیان شوګم الله ربنا وربکم وهم لنا اعمالنا ولکم اعمال اتم لا حجت بیننا وبین نهم الله یجمع بیننا لسم ویل المسجد الله جملې دی قران کریم کې د دې نظیر بل نشته ما سوا د آیت کرسی نه ځکه هغه لس جملې دي والذین کسان یحاجون چې نزاع کوي بالله د الله توحید کې من بعد مستجیب له پس داغینا چې مدد مننه شوی دا داغي حجتهم دلیل داغي دا باطل ده ان ربهم پنیز طرف ته دی وعليهم غضب او په دوی غضب ده ولهم عذاب شدید او شتر دي د پار عذاب سخت
الله الذي الله ذات دے انزل الكتاب چې کتاب نازل کړي بالحق پاک والميزان او تلا وما يدريك چې په کړي ته لعل الساعه قريب یستاجلو جلتی کوي په دې باندې کسان چې مان لري په دې کسان چې مان راوړي مشفقون ویریدن کې د دین او علمون پويږي الله الحق چې دا حق دی الا خبردار ان الذين كسان يمارون في ساعه چې شکونه کوي په قیامت کې لفی ضلال خامخا په گمراهی کې دی بعید چلے الله لطیف بعباد الله باریک بین دے بندگانو یرزق من یشاء وهو القوی العزیز الله د قوت والا دے د غلبی والا دا ډیر بهترین آیت ډیر برکات دی پکې سار مانځه درسته او ما خام مانځه درسته سوک دا وی اللهم انا اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من العجز والكسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبة الدين وقهر الرجال دا درځي تاسو ته ها دا درې خدوا ده لث کرته دا وی او یا کرته الله لطیف بعباد يرزق من يشاء والقوي العزيز وی سار مان درسته د ماخام مان درسته او یا کرته دا الله ساغه د رزق په خدای پراخه الله تعالی به رزق په تک کې نه تکلیف وي خدای به پراخه رزق دا وظایف کوي کنه نور غسیم د خې نه یو کړه تاسو به دې پېښې نه د رزق په پراخه کړه نور خو غسیم د کار نه یو کړه کنه تاسو خې هیڅ خې نه تاسو به دې پېښې نو چې دا وظایف کوو نو دا خدي دې کړه برکات لطیف دا خدای ډېر خسته نوم دی الله ټول نومونه خسته دي خدای کې ډېر برکات یا یو سل نه هیڅ کارت دار مانځه رسته یا لطیف سره وې رزق په پرا زه خدا ډېر وخت نه وایم الله ولطیف به بعد يرزق من يشاء وهو القوي العزيز تاسو په دې عمل کوئ او یا کرته ماخام او سار نه رسته من کان یرید حرث الاخره اسو چراد لری د کروندې د اخرت نزد له مون بزیات کو دلرا پی هرسی په کروند ددکې ومن کان یرید هغه چې غواړي حرث دنیا د دنیا फायदा نوتی منا مونږ ور کو دلرا او مالو نه بيد دلرا په اخرت کې من نصیبی چیسا یا دویم دار د سورته قریش لیلا فی قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من سارا ما خام مانځه درسته یولس کرت مخکې ورسته درسته دا ډېر برکتی صورت دا سو کوئی خدای رزق ډېر پراخ کړي دا مولیان چې ډېر خوري او ډېر ورته ملاوي هم دا کار کوي کړه نور خو څه نه کوي دکانونه خو نه کوي کړه نه تجارت نه کوي تجارت تاجر مولیان خو یو سو کسان دی او چند پشمیر کسان مولیان دي چې پراپټیا نه کوي پراپټو مولیان خو یو سو دي کړه دا مدرسین درته ادم چې 4-5,000 روپۍ تنخواه یو خدای پر اخر رزق ورکړي ام لهم شرکا یا استادی سرا شریکان شرعو لهم چرا واکڑے دے دی لرا من الدین دے طریقو دے عبادت ناماہ علم یازم بے اللہ چالا پا اجازت نہ ریکڑے ولولا کلمت الفضل کنوے چرتا کلمات جدائے لقضی بینهم پیسل باسیوا دے دی پمینز کی او یقیناً ظالمان شتر دی دے پارا عذاب دردناک
تر الظالمین تبوګوري ظالمان مشفقین ویریدن کی بئی مما دا سنا کسبو چې دوی سکړي او واقع بهم او هغه واقع کیږي بعد عذاب په دی باندې خامخا او هغه کسان چې ایمان راوړل او عمل نه کړي هغه په بنگلو د باندې د جنت کې بئی لهم بیا دی تماشاونا سوچ د دوی خو خین در ربیم پنیز در رب دوی ذالک هو الفضل الكبیر دا فضل د الله دی لوی ذالک الذی دا سدی یبشر الله عباده چې زیر اور کوي الله تعالی بندگانو ددتا الذین اوتا چې ایمان راوړل او اعمال نیکړي قل ورته والا سلکم نغواړم تاسو نه علی په دې دین باندې اجر مزدوری الا الموده فی القربى مگر دوستی دا پرشتہ کې ومن یقترب سوچ کسبو کی حسنتن دنه کای نزيد له زیاد بکدر رامنگا پدې کې حسنا زیادت ان الله غفور ان الله بخون کې دې شکور قدردان شکور څه قابل د توبه یا شکور معنا ورکون کې د توقع نه د زیات سیز ورکون کې توقع نه زیات سیز بدر کوي ام یقولون دی و افترا علی الله جوړ کړي دا په الله باندې کذب درو فیش الله یختم علی قلبک کچری د الله خو خشی اراده شي یختم مهر بولګی علی قلبک پزړستا د صبر مجاهد و یربط علی قلبک بالصبر علی عذاب ویم الله الباطل الله ما هو کای شرک ويحق الحق ثابتي حق بکلماتی بویناګانو د سرا انه د الله علیم پد بذات الصدور په خواندانو د سینو وهو الذي الله غزان ده يقبل التوبه چې توبه قبل ین عبادی د بندګانو د دنا ويعفو عفو کيان السيئات د تکلیفونو ويعلم الله پويږي ما پاسو تفلون چې تاسو کوي من التوبه والمعصيه توبه کوي یا معصیت ويستجيب الذين منن کیدای کسان چې مان راوړل عمل نه کړي او زیاتې دوی ته من پس دي د فضل ددنا والکافرون او کافران لهم عذاب شدید شد دې د پار عذاب سخت ولو بسط الله الرزق لعبادی کچری پراخ کی الله تعالی رزق با بندگانو د دلرا لبغو پلر د خامخا سرکشی بو کی بزمکه کی بعضی بندگانو ته خدای رزق پراخ کی نو سرکشی به شروع کی دی مولیانو بعض له رزق ور کی ډیر او پیسې او نو بیا به سبق وې درس ها دا خدای چې خدای غریبانان پیدا کړی چې سم ناست درس لا ناس دي چې پیسې ورسره یو گاډي نه بیا وای پلان کیږي لا چکر وهم پلان کیږي ته چکر ډیر ضروری شی دی طلبه او سبقونه بچوټي دغه چکر به وي ولکن ينزل لیکن الله نازل بقدر باندازې سره ما ساچ د الله اراده بل بیا به حسابونه کوي مطالعه نه کوي شپه بټول شپه حسابونه کوي او خلکو سره به خبرې کوي او رابطې به کوي او مطالعه بیا چرته کوي چې د کتاب وګوري کتاب به ورپسې غټ لیکل یو هغه مطالعه نه ټول به غلط وایي خدای خو ډېر ښه پوهېږي خو الله تعالی په خپل تقسیم ډېر ښه پوهېږي ولکن ينزل لیکن الله نازلوي بقدر په اندازې ما یشاء چې اراده شي انه د الله به عبادي په بندګانو د خبیر خبردار دی بصیر لیدونکی وهو الذي الله غزاد ده ينزل الغيث چې ورای باران من بعد ما قنتو پس دا نه چې خلق نا امید شي د باران نا وينشر رحمته خورکی مهرباني ده وهو الولي الحمید الله مددگار ده الحمید صفاتن لایق ومن آیاتی او بازیدن خود قدرت ددنا خلق السماوات پیدائش د اسمانو د زمکو ده وما غس بس پی ما چې خوار کړی دی په دې زمکه او اسمانونو کې من دابار قسم زنده سر وهو د الله تعالی جمع پر جمع کول د دوی ځای چې کله د اراده شي قدیر قدرت لرونکي دی الله قدرت لري چې دا خلق بیا را جمع کی وما صابکم من مصیبت
هغه چې رسیږي تاسو ته مصیبت په بما کسبت ایدیکم په سبب دا چې کسب کړی دی لاسونو تاسو ګناه دې کړی د مصیبت در باندې راځي وما صابکم دا مبین شو من مصیبتین بیان شو مبین سره د بیان نه مبتدا ده فبما کسبت ایدیکم دا خبر ده مصیبت نه مراد غم و علم مکروه و یعفو الله عفو کوي ان کثیر د ډیرو ګناہوں نه ومان تم نه تاسو به معجزین عاجز کون کې پلار دې پزمکه کې هر ابا پتیخ تکي ومالکم نستاستا من دون الله ما سوا د الله نه من ولین دوست ولا نصير او مددگار ومن آیات یو بازدن خود قدرت د الله نه الجوار غټي غټي کشته دي فل بحر په دریاب کې کلالام پشان د غرونو یشا کچره د الله خو خسي یسکن الريحا فآرام بکی باد بنئی دا کشته خو په بادون رواني اوس خو نه په خوا په باد رواني ويزللنا وبغرزي روا کې دا ولاړې علا زهري د دریاب پشا ان فی ذلک یقینا پدې کې لایات نخد قدرت دی لکل صبار نار صبر کون کی تعالی بلائی شکور شکر کون کی او یوبقهن یا بهلا کی دی لرا بما کسبوا په سبب د اعمال چې دی کم کسب کړی دی ويعفو الله عفو کيان کثیر د ډېرو خلقنا فلا یجازي علیها ويعلم الذين چې الله بدل واخلي د دوینا او جدا کیا کسان یجادلونا چې جګړه کوي پیاتنا په ابطال د آیاتونو زمونږ کې مالهم نشتا دیتا ممحی زید اخلاصی فماوتیتم من شینا چې درکړ شي تاسو شی په متاع الحیات الدنیا پیدا د ژوند دنیا دا وما عند الله یا سچ د الله سره ثوابونه دي خیرون غره دي او ابقا ډیر باقی پاتې کیدونکي للذین کسان لا منو چې مان راوړې والا ربهم پربد دی يتوکلون بر وسکای والذین کسان یجتنبون کبائر الاسم چې ځانونه ساتي د لوی ګناہوں نه ول فواحش او د بهای د کارونو نه و اذا ما غضبوا چې کله غصه شي هم یغفرون دوی بخنه کوي چاته غصه شي نو بخنه ورته کوي والذین کسان استجابوا لربهم چې مننه کوي د رب د دوی واقام الصلاه پابندۍ سره منځونه کوي و امرهم کارونه د دوی شورا بینهم مشورې په خپل منځونو کې شورا مصدر د لکه فوتیا په معنا د تشاور سره یو بل سره مشورې کوي حسن بصری وای ما تشاور قومون الا هدو لارشد امرهم هیڅ یو قوم مشوره نه کوي مگر خدای برابرۍ کامیاب کار تا مشوره دی وکړه خلاره خدای درخی او حدیث شریف کیم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې مشوره والا خدای نه نا امید کوي او نه تاوانی کوي او نبی رسول الله ته خدای د مشورې امر کړی د سوره ال عمران یو سل 950 وشاورهم په الامر دوی سره مشوره تاسو خپل کې یو بل سره مشوره کوئ هر کار کې مشوره خدا مشوره ډیر بهترین چیز خو چې چا سره مشوره کې د دې معنا دا نه ده چې چا سره د مشوره وکړه او داغه خبره به مانی من خو مشوره دی ته زما خبره ونه منله نه تور ترای وای زما دارای د کوي منره خبره ده کوي نه منره ندی منی هیڅ خبره نشته منل ضروری نه دی پکې بس درای اظهار ضروری دی یو دیم دار د څه مشوره بنور کې چې هغه څنګه خوخی چا څوک درنه مشوره غواړي زمونږ د مدرسو کې د مولانو مشورې اکثره دسی الګ راځي مشوره کو خټیک شو مشوره ده بس تا سره دستا سره ده محتمم چې څنګه رائے یا ول د محتمم رائے خو معلومه کی چې د سره ده نور بیا مقشر مشوره ورکی داغه د خوشاله ده پاره دا خیانت حدیث ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای استاد لکه د مشورې یو خبره او تا نه څوک مطالبه د مشورې وکي او ته ورته هغه ونه وای بل ورته وای نو تا خیانت وک دې ته خیانت وای
په پوښوي بس بل رای ښکارا کداغه خلاف دی کنه مهذب او شایسته الفاظو کې چې هغه ونه منل هیڅ خبره نشته ځکه وشاور هم په امر الله وی او بیا وروسته څه وی پیدا اعظم ته فتوکل علی الله نو الله وی ومما دا غسنا رزقناهم چې مونږ ورکړي دي ينفقون دوی لګي والذین کسان اذا صابهم البغي چې کله دی ته ورسیږي ظلم هم ينتصرون دوی انتقام اخلي د ظالمنا تجاوز نه کوي وجزاء سیئه جزاء د بدای سیئه بدیدا مثل پشاندای فمن عفا وصلا چا عفو کړه ظالم تا وصلا روغ اور سره وکړه فجروا علی الله اجر دې پالا ظالم ته دې عفو کړه روغ دې ور سره وکړه نو اجر بخته درکې انه لا يحب الظالمین یقینا دا خدای نه خوښي ظلم کوونکی ولمن انتصر غسوک چې انتقام واخلی بعد ظلمی پس د ظلمنا فاولائک پس دا کسان مالیم نشته پدی باندې من سبیل گناہ انما السبیل یقینا گناہ للذین پای کسان دا یظلمون الناس چې ظلم کوي د خلق سره ويبغون فی الارض لټی پزمکه کې تجاوز کوي پزمکه کې بغیر الحق پناه کی طریقې سره اولئک دا کسان لهم عذاب الیم د دې لپاره عذاب دردناک دی ولمن صبر وغفر هغه څوک چې صبر کوي د ظلم نه ظالم تا وغفر بخنه ورته کوي انتقام ناخلی ان ذلک لمن عزم الامور یقینا دا خامخا د کلکو کارونو نه ده د معزومات الامور د کلکو کارونو نه ده چې تور تاپو دلته زمونږ یو طالب یو جماعت کې اوسېده هلته چا ورته سویلیو او بیا مازدیګر 15 کسه ورغلي وو کمرې ته چې موږ نه پوه نه شو چې دا د مدرسې طالب دی موږ له بخښنه وکړه هغه ته موږ سره به زیاتی وکړې بیا به راځئ چې بخښنه راته وکړه سره هم نه بخښم داسې پکاري څه نه ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور دا د کلکو کارونو نه دی دلته یو سړی و یو عام سړی و د عام خلک بعضې ډېرې ښې خبرې کوي سړي ته ډېره تسلي ورکوي خبره یې وکړه ډېره ښایسته خبره چا ورته ویل چې دې سړي خو ډېر زیاتی کړی دله څنګه بخښنه وشي دته دې بخښنه نه کېږي هغه نه بس د علماو کار دا دی موږ به زیاتی کوو دوی به راته بخښنه کوي ځکه دا د پیغمبرانو وارثان دي پیغمبرانو سره به خلکو زیاتی کول او بخښنې به ورته کولې بس موږ نه به غلطیانې کېږي او دوی به راته بخښنه کوي دې خبرې زما زړه ته ډېره تسلي راکړه چې دا خو ډېره قیمتي خبره ده که د مولیانو طالبان له هم دغه شان پکار دي چې څوک به راسره زیاتي کوي او موږ به ورسره څه کوو موږ به بخښنه کوو بخښنه به زمونږ کار به بخښنه وي دغه شان خو په هغه صورت کې چې د دین توهین پکې نه راځي د پټکي بې عزتي پکې نه راځي دا په هغه صورت کې حدیث شریف کې دی عزت په بخښنه کې دی دا به نه وایي چې ما دله بخښنه وکړه زه به بې عزته شم دا حدیث شریف دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا دوه خبرې د خدای فیصله ده یو دا چې صدقې سره مال نه کمیږي زیاتېږي او دویمه دا ده چې په بخښنې سره عزت نه کمیږي بلکې عزت ورسره زیاتېږي دا دوه خبرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ظاهره کې خو زمونږ دا چې ما بخښنه وکړه زما عزت کې کمی راغی نه حدیث دی نبی علیہ السلام وایي دی کې عزت زیادت راځي کمی نه راځي تا عزت او ذلت خود خدای په قبضه کې دی فلله العزت ولرسوله وللمؤمنین او تعز من تشاء وتذل من تشاء ګرمایش باندې کو زمنګ بازي طالبان ډېر ګرمیو زما بے عزتی وکړه او د ماته داسې خبره وکړه نه ګرمي باندې کو تحمل مزاجي برداشت ډېر بهترین چیز دی برداشت تحمل د الله د رضا د پاره کارونه تحمل مزاجي به د الله د پاره کو بس صرف د الله د پاره دې کې ډېر خوند دی بخښنه کې ډېره مزه ده او ډېر لذت او خوند دی
ومن يضلل الله اغا سوک چې الله بیلاری کی پمالو پس نه بوي دلرا من ولین دوست من بعدی پس ددنا وتر الظالمین تبو ګوري ظالمان لما رو العذاب چکل عذاب ګوري یقولون وایوا هل الى مرد یا واپس تشتره من سبیل سلارا چې موږ واپس شو وتراهم تبو ګوري دوی یردون علیا پیش کول کیږي با پور باندې خاشینا جزی کون کی بئی من الذل د ذلتنا ينظرون غوربا من طرف خفي د طرف پټنا د سپټ پټ وګوري اورګه مونږه چیرته ورځي وقال الذين وایبا کسانا منو چی مان راوړې ان الخاسرین الذين يقينا تاوانيان ه کسان دي خسروا انفسهم چې تاوانيان کړي دي خپل ځاننا واهلیم اهل د یوم القیامت د قیامت پرز الا خبردار ان الظالمین یقینا ظالمان پی عذاب مقیم عذاب همیشنی کی دي وما کان لهم نبوی دیتا من اولیاء دوستان ینصرونهم چې د دې مدد وکي من دون الله ما سوا د الله نه ومن يضلل الله سوک چلای بیلاری کی فمالو پس نبی دلرا من سبیل لارا د نجات استجیبوا لربکم من نو کید رب استاسو من قبل ان یاتی مخکد دینا چراشی یوم نغورز لا مرد له من الله چې نبی رجوع دی کی د الله لرا من الله د الله نه د طرف نه بتاست رجوع نه مالکم نبوی تاستا من ملجئ زید خلاصی او مزن پدیورز ومالکم نبوی تاستا من نکیر انکار کوونکې بد غنون کې چې تاسو دا حال بد وګڼي فین ارزو کچرتا دی رازو کې د اجابتنا فمارسلنا کا پس مونږ نه لګلې ته علیم پدی باندې اپیزا کار ساس ان علیک الا البلاغ نه پتا مگر دین رسول و ان اذا زقنا الانسان او مونږ چې کله ور وسکو انسان ته منا زمونږ د طرفه رحمتا مهربانی نعمتا وسعتا امنا وصحتا فرح بیا د خوشاله شي پدی وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ كَوْرَسِيږي دوی ته تکلیف بما په سبب د اعمالو قدمت چوڑان دی کړي دی ایدی ملاسونه ده دوی فإن الانسان یقینا انسان کفور ناشکری لله الله لرا ملک السماوات بادشاہی د اسمان د دزمکو یخلق پیدا کوي ما سو یشاء چې خدای خوښ یهبو بخیل من چاته یشاء چې خوښ ناسان زنانا لوریانی ويهبو ور کئی لمن چاته چاچ خو خیشی الذکور الکان او یزوی جو میا ور کئی ذکرانن و ناسا نارینه و زنانه دواړه ويجلو غرزی من سوګ یشاو چې خو خیشی قیمه شاند نی لوري نه زوی انه ذا علیم په قدیر د قدرتونو والا وما كان لبشر ندی مناسب یو انسان تا ایو کلمه الله چې خدای ور سره خبرې وکي الا وحیا مگر په وحی او من ورای حجاب یا د حجاب شاته پردې شاته او يرسل رسول یا بولیږي رسول ملائکه فیو یا بوت وحی کوي باذن په اذن ددا ما غس یشاو چې خوښ انه یقینا د الله تعالی علی نو چد حکیم د حکمتونو والا وکذالک هم دقشان او حینا الیکا مونږ وای کړي تا ته روحن قران نبوت من امرنا زمنګ د حکم به امرنا زمنګ په حکم ما كنت تدری نه پې دیته نوې ته چې پیسې مل کتاب او چې کتاب قران سره ولل ایمان او شرایع د ایمان سدي ولکن جعلناه نورا لیکن منګو ګرځاو دا کتاب رڼا نهدی به من نشا منګلار خيو پدې باندې چاته زمونږ اراده شي من عبادنا د بندګانو زمونږ وانک لتهدی الى صراط مستقیم او یقینا ته خامخا برابر خلق لارې نیغتا صراط الله الذي لا رضا الله تعالی ما فی السماوات و ما فی الارض چې دلرا غسدي چې اسمانونو کې دی او چې پزمکو کې دی